د 5 شیونو چې هغه خودنه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته کړی دی. وایي دغه 5 شیونو اهتمام په رمضان المبارک کې خامخا وکړي، تاسو لپاره به نفع بخش وګرځي، ډېره لویه فایده به درته وګرځي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي یو ورځ په رمضان المبارک کې معلم اعظم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب مخاطب کړل، ورته وی فرمایل وی اصحابو تاسو دغه 15 کارونه په رمضان المبارک کې خامخا وکړئ، الله به تاسو ته غټه ګټه درکړي. اول نمبر دا چې په رمضان المبارک کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کثرت سره ذکر کول، که ناست وي او که ولاړ وي، که ګرځي را ګرځي، که هر یو کار کوي، نو په دغه وخت کې په رمضان المبارک کې کثرت لا اله الا الله ډیر کوه. او دویم نمبر دا چې د استغفار الله نه استغفار غواړه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، که دا څوک نشي ویلی نو استغفر الله استغفر الله دویم دغه کوه. او دریم په دغه مبارکې میاشت کې د الله نه جنت سوال کوي، اللهم انی اسألک الجنه، الله نه جنت بار بار په هر وخت دعاګانو کې جنت دی الله نه غواړي. او دریم نمبر د جهنم نه پناه غواړي، اللهم انی اعوذ بک من النار، الله مونږ ته پناه راکړه د جهنم د اور نه. دغه مبارکې میاشت کې څلورم نمبر شی د جهنم نه پناه وغواړي. او پنځم نمبر شی پیغمبر علیه السلام فرمای اسألوا حوائجکم، تاسې الله نه په دغه مبارک میاشت کې د خپل حوایجو، د خپلو ضرورتونو، د خپلو مشکلاتو هغه شرعي ضرورتونه وي د هغې پوره کېدنو دعا وکړي. دغه 5 خبرو، دغه 5 شیانو اهتمام حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو اصحابو کړی وی، نو هغه ټول امت ته پر تعلیم دی تاسې هم دغه 15 شیان په رمضان المبارک کې د دې خصوصي اهتمام وکړي. سبيل